السلام علیکم. د مشرقي وسطا صورتحال چې دی هغه ډېر عجیبه طرف ته روان دی. په شام کې اقتدار ډیکټیټران چې کوم د ملک نه وتښتېده، ما وی چې نن درته ووایم چې دا څه کیسه ده. څو کلته اقتدار کې او دا چاته قبضه واغسته. په شام کې د 1971 نه جنرال حافظ الاسد اقتدار باندې او هغه یو سخت ډیکټیټر و. په شام کې د سیاسي سرګرمیانو بالکل اجازت نه ورکو او هغه خپل حکومت کو. د 1971 نه په 2000 کې چې کله مړ شو، نو د هغه زوی دی بشر الاسد چې دی د سترګو ډاکټر په لندن کې و، خو چې پلار یې مړ شو نو دی راغی او اقتدار یې سنبال کو. دا ډیکټیټران دی چې بس دوی د پلار نه زوی او د زوی نه وسیله ورکوي، بل څوک په اقتدار کې نه کوي. شام یو ډېر اهم ملک دی ځکه چې دا اسرائیل او شام او دغه خطه کې کم خلک دی، نو د هغوی خپل سیاست دی. اوس چې کوم دی د بشر الاسد خلاف باغیانو احتجاج وکړو او هغه دومره مؤثر و چې بشر الاسد د ملک نه وتښتېد او قبضه د باغیانو په لاس کې راله. دغسې یو بغاوت په شام کې په 2011 کې شروع شوی او ډېر برپور بغاوت و. خو په هغې وخت کې بشر الاسد د ایران او د روس د فضایي په مدد سره د باغیانو هغه بغاوت ختم کو او په لکونو خلک پکې مړه شو. تقریبا 5 لاک خلک پای کې مړه شوي او 60 لاک خلک چې میلیون خلکو د شام نه هجرت کړو ټول دنیا ته، یورپ ته، گاونډ ملک ته. 3 لکه خلک په ترکی کې دیرو دا ټول هجرت کړو ځکه چې دام وی چې شام کې بشر الاسد د خپل عوام او دغه باغیانو خلاف کیمیکل هتیار هم استعمال کړو. الزام به میډیا لګو، اوس حقیقت څه دی اخو به بیا تاریخ چې کله د هغې تحقیق وکړي پته به لګي. نو دا صورتحالو ډیکټیټران دی چې هغوی د خپل ذات نه علاوه بل څوک نه مني. دغه حل هلته کې ورته به یو جعلي الیکشن وشو، بیا به دی پاس شو، بیا به صدر شو. اپوزیشن یې نه منو، د اپوزیشن کردار یې بالکل محدود کړی، خو بیا دی چې یو وخت داسې راشي چې هر ډیکټیټر انجام خرابي. نو دغه صورتحالو شام چې و دا یو رابطه کارو مو د ایران به د شام په ذریعه د دې په سهولتکارۍ حزب الله له وسله ورکوله او مدد به یې ولکړو. حزب الله څوک دي؟ په د لبنان هغه ګروپ دی کوم چې د اسرائیل خلاف جنګیږي. نو دا داسې یو صورتحال دی چې ډېر عجیبه دی. څوک وایي چې دا او د دې باغیانو په شا باندې مغرب او امریکا او د ترکی سپورټ او هغوی د شام د حکومت وران کو. نو ډیر خلک وایي چې دا اسرائیل ته په دې کې فایده موشي. ډیر خلک دا غږ خپل یو سیاست دی او ډیر عوام د شام خوشاله دي چې زموږ د یو ډیکټیټر نه خلاص شو. دا دلته کې چې کوم ګروپ دی د باغیانو د هغې نوم دی هیئة التحریر الشام، دا ګروپ دی. خو په مغرب کې په ډیرو خلکو کې تشویش دا دی چې د دې ګروپ دا د القاعده یو نوې قسم دی او چې کله په 2011 کې دوی بغاوت کړو او امریکې ډیر سپورټ کو، نو خلکو به وی چې د امریکې د منافقت پالیسۍ ته وګوره چې په افغانستان کې یا په نور ځایونو کې د القاعده دشمنی کوي او په شام کې چې کله د هغوی د بشر الاسد خلاف جنګیږي نو امریکې حمایت کوي. نو دې ته د اسلام او د کفر جنگ نشي ویلی یا د سنی او د شیعه جنگ نشي ویلی. دا د مفاداتو گیم دی، دا د ملکونو گیم دی. دې کې د خپل مفادات دي. کله به ستا دشمنی خو چې د ستا د دشمن خلاف جنگیږي نو بیا به دې په بل ځای کې دوستی. نو دا سلسله روانه ده. ډیر خلک ورته د دین د اسلام فتح وي، خو دا دغه نس جدا گیم دی او پوه خلک پوه دی چې دا صرف د مفاداتو گیم دی. بشر الاسد خپل انجام ته ورسېدو. دا خلک چې بیا دوی داسې بدقسمتي دا ډیکټیټران چې دوی ته په خپل ملک کې د قبر ځای نه ملاویږي. د دې نه مخکې دنیا ډیکټیټرانو داسې وکړو او بدقسمتي څه ده چې بیا دې
دا باقی پاتې ملکونو کې چې ډیکټیټرانی هغوی ته عبرت هم نالي. د بشر الاسد خپل فیملی مخکې شفټ کړی وه، وروسته ډېر د هغه وزیران او ټولو خپل یورپ ته او مختلف ملکونو ته فیملی شفټ کړی وي. کله چې دمشق ته باغیان ورسېد او د بشر الاسد جاس چوت شو، نو خلکو وی چې هغه هم هټ شوی دی، څه متضاد اطلاعات را روانو. خو بیګا لیټ نایټ ما یو نیوز کتو، نو هغوی وی چې نه د روس کې ذرایع ویلي دي چې هغه روس ته د هغه او د هغه فیملی رسېدلې ده. هر څه چې کیږي د دې به په دغه خطه کې ډېر زیات ګهره اثرات دي، ځکه چې کوم ګروپونه د اسرائیل خلاف جنګېده او د هغوی حمایت ایران کو او شام به د هغې سهولتکاري کوله، اوس هغه لاین کټ شو، نو دغه به نقصان رسی د اسرائیل خلاف جنګېدلو ګروپونو ته. خو بل طرف ته خلک چې دی نو هغه د دغه نه خلاص شو، د ډیکټیټر نه، او اوس کو هلته کې څه حقیقي جمهوري جوړ شي نو خلک به پکې خوشحاله وي. امید لرم چې د شام په حالاتو د مختصر ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.